مالونه ګټل دا ډیر شو، پیسه ډیره شوه، خو د ډیرې پیسې باوجود د خلکو په مالونو کې برکت نشته. عمرونه د خلکو په عمرونو کې برکت نشته. الله تعالی د خلکو د عمرونو نه برکت اوچت کړی دی. لکه موږ خپل عمر ته سوچ وکړو، نو انسان وایي زه پرون ماشوم وم، نن دا دی بوډا یم. د عمر نه برکت اوچت کړی شوی دی. دارنګې که د مال دی، نو دا مال هم د په کار باندې را نشي، دغه مال هم بې فایدې، په دغه مال کې هم هېڅ قسمه برکت نه. اوس د دې برکت نه راتلو، که هغه په مال کې دی او که هغه د انسان په عمر کې دی، د دې څه وجه ده؟ نورې وجې هم دي، خو په دغې وجو کې یو وجه هغه دا ده، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وجه ذکر کړی ده. د انس رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه وایي نبي علیه السلام فرمایلی دي چې کوم سړی چې هغه دا خوښوي چې د ده په رزق کې دی الله تعالی زیاتوالی راولي، د ده عمر کې د الله تعالی زیاتوالی راولي، نو دله په کار دي چې صله رحمي وکړي، یعنې رشته داري وپالي، صله رحمي وکړي. نن سبا موږ وګورو نو څرنګه چې دا سیس کم شوی دی، نو د دغې کموالي د وجې نه په رزق کې هم کمی راغلی ده، د رزق نه هم برکت اوچت شوی دی، دارنګې د خلکو د عمرونو نه هم برکت اوچت شوی دی. ورسره د انسان د خوشحالۍ هم د ده نه اوچتې شوي دي، او د ده د زړه سکون هم د ده نه اوچت شوی دی. او هر انسان چې زندگی تیری نو نفسا نفسی ده. هر انسان وی بس زه د خپل ځان لپاره زندگی تیروم، زه د خپل ځان لپاره زندگی تیروم، نو د زندگی نه خوشحالي لاړه. دې د وجې نه که موږ خوشحالي غواړو، موږ په رزق کې برکت غواړو، موږ په خپل عمر کې برکت غواړو، د دې لپاره دا طریقه اپناول پکار دي. ځکه چې نبی علیه السلام یو خبره کړې ده، هغه یو وعده کړې ده چې الله تعالی به د ده په عمر کې برکت واچي، د ده په مال کې به برکت واچي، او موږ دغه کار وکړو. نو یو خدا ده چې په حدیث باندې به عمل راشي، د هغې به هم موږ ته ثواب میلو شي، دنیا کې هم موږ ته فایده میلاویږي، او دغه فایده موږ ته په آخرت کې هم میلاویږي.